د هغه میاشتنۍ تنخواه هغې ویلې ده چې یاره دوی تنخواه اخلي 15,20,000 روپۍ. 15,20,000 روپۍ. زه به دا وړوکې فکر نه یادوم، لکه دې سره 399 روپۍ چې کوم دي، لکه یو کم 400 روپۍ هغه به نه یادوه. صحیح ده. 15,20,000 روپۍ د هغه تنخواه خولې ده. دومره د میاشتې تنخواه اخلي. ورسره چې کوم دی بیا عام ججان که موږ خبرې وکړو، کوم چې ورسره لاندې ججان دي، نو د هغې 14,80,000 روپۍ. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الب خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو، نننی پروګرام ډیر مهم دی او دا سره د دې دپاره شیر کې چې موږ ته هم څه معلومات راشي او تاسو ته هم معلومات راشي. کله چې هم زه په خپل پروګرام کې د ځان سره رفاقت الله رزړوال کینم، زموږ یو ډېر تکړه خبریال، نو حقیقت دا دی چې هغه پروګرام ته تیاری کوي او تحقیق کوي. نننی پروګرام موږ کوو په جدي وخت کې ملک کم د اقتصادي بدحالۍ شکار دی، ځای په ځای مظاهرې دي او د 2013 نه پس چې په دې ملک کې کم د ګرانۍ لهر راغلی دی، بیا خلک وایي چې یاره په تیر حکومت کې په 150 روپۍ باندې تیل، نو په کار دا ده چې په 150 روپۍ باندې دا تیل ودرولی شوي وو. خو د ډېرو تجزیه‌نګارو نه موږ دا اورو چې هغه ټیم کې زیاتې شوې دی چې په 150 باندې دا تیل ودرولی شوي وو. په کار دا ده چې سبسیډي پرې نه ورکړي او دا تیل چې کوم دی، کومه معاهدې چې شوي دي د IMF سره، د IMF څه شی دی او د IMF څه کردار دی، او دلته کې خو نن د بجلۍ د بیل کومه مسله ده، نو IMF سره به خبرې وکړو. ملک زموږ د IMF سره به خبرې وکړو. په دې هر څه به په ننني پروګرام کې د رفاقت الله رزړوال سره خبرې اترې کوو. ډېره زیاته مننه د وخت د راکولو. رفاقت صاحب، کوم اقتصادي بدحالۍ سره چې دا ملک مخ دی او دا کوم د سبسیډي خبره کیږي یا کوم د دې ګرانۍ خبره کیږي، د دې بیلونو خبره کیږي، په دې را سره خبرې وکړي. ډېره زیاته مننه الف خان. داسې دا ګوره څنګه تاسو په خپل تمهید کې دا وویل چې یاره د 2013 نه پس د ګرانۍ په لهر کې دغه اضافه شوې ده، نو یقینا چې دا خبره بالکل رښتیا ده او د هغې وجه دا ده کوم چې زمونږ د مطبوعاتو ریپورټونه دي یا چې کوم زمونږ د بیورو آف سټیټسټک ریپورټس یا 2019 وګورو مونږ، نو هغې کې دا خبره شوې ده چې هغه وخت کې په 2019 کې تاریخ تر ټولو کمه مهنګایي چې کومه هغه پاکستان کې وه. بیا 2013 نه پس چې کوم دی حالات بدل شو، حکومتونه بدل شو، نو د هغې نه پس اقتصادي پالیسۍ داسې وې چې په هغې کې اضافه شوه. هغې په لومبۍ دا خبره وه زمونږ چې کوم GDP ګروت و، یعنې GDP ګروت په اسانو الفاظو کې ده ووایم چې ستا په ملک کې کم مصنوعات پیدا کیږي، لکه ګراس ډومestic پروډکټ، یعنی په ملک کې چې کم په اندروني سطح باندې کم سرویسز دي، کم مصنوعات پیدا کیږي او هغه په هغې کې بیا په ملک استعمالیږي، نو خامخا خلک ورسره په روزګار باندې شي، هغه یو بل استعمالي یم، نو دغه پروډکټ چې کوم دی هغه زموږ په لاندې باندې راغی، زموږ روزګارونه هغې سره ختم شو، زموږ معاش هغې سره په لاندې باندې لاړه. نو د ګرانۍ یو وجه خو دغه هم وه. دویمه خبره دې کې دا وه چې کوم ظاهره خبره ده چې 2013 نه پس د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغلی، اوس په حکومت کې نه دي، نو د هغه وخت کې د 3 کالو کې چې کوم د قرضو ریپورټونه دي، نو هغه 80% د مجموعي قرض چې کومه شره ده، نو 80% قرضې په دغه وخت کې اخیستل شوې وي. 80% اوس دا ستا چې کله GDP یا نیشنل اکنامک ګروت چې کوم دی هغه نه کېږي که نه، نو یعنې ته بار ته ایکسپورټ نه کوې او د بار نه صرف سامان راغواړې، نو ستا په معیشت باندې دغه هم چې کوم دی منفي اثرات غورځوي. لکه مثال صفا خبره دا ده چې ته د کور کې څه جوړی نه، څه خدمات نه ورکوې، نوکري نه کوې، روزګار نه کوې، او صرف هغه چې کوم دی بهر ته بهر نه سودا راوړئ او د بهر کور نه سودا نه ورکوې چا لکه نه، خدمات نه ورکوې، معاوضه په هغې بدل کې ته نه اخلي، نو خامخا چې بهر نه سوداګانې راځي او تیارې پیسې سري، ابه یو ورځ ختمې شي نو غرم ورته وي نه ټینګېږي. نو په دغې بنیاد باندې زمونږ اقتصاد چې کوم دی دغه ځای کې ډېر خراب شو. د هغې نه پس چې کوم دی مهنګایي راغله، ګراني چې ورته مونږ وایو چې دا خوراکي توکو په څیزونو کې چې کوم دی اضافه شوه، د پټرولو په بیو کې چې کوم اضافه شوه، دغه شان چې کوم دی بجلۍ یونټ چې کوم دا اوس احتجاجونه روان دي په ملک کې، په دې کې اضافه شوه. نو دغه اضافې چې کوم دی دا اوس وخت چې کوم دی دی سره مونږ مخ کېږو. بېګا خو سېنیټر مشتاق احمد چې کوم دی هغه یو بله خبره وکړه چې یاره په راروانو وختونو کې به ستمبر یاد کړه چې په 90 روپۍ باندې به فی یونټ تاسو اخلی. دا دغه خبره وه. اوس پرابلم څه دی الف خان؟ موږ وګورو په سړکونو باندې خلک احتجاجونه کوي او هغوی دغه یوه ناره وخي چې کوم اشرافیه ده، یعنې خاص خلک دي، بیروکراسي ده، چې کوم ملیټري ده، سیول دي، داسې غټ، لکه موږ خو دا رفاقت دا وینو چې دا خلک چې کوم دی روز تر ورځه په ترقي کې یا د دوی نه ده دغه مراعات کم کړي. نو په دغه اوس زه تاسو ته لږ وضاحت کوم، ستاسو همدغه کوېسچن راځم چې خلک وایي چې مراعات کم کړي، ولې کم کړي؟
زه د دې لږ وضاحت کوم. ګوره لکه موږ سیول بیوروکراسي کې موږ ګورو کنه د ډي سي نه وایل تر د چیف سیکرټري پورې د هغه مراعات کتو ګورې د هغه انالیسس وکړو. خو موږ بس صرف دې وخت کې په فیکټس اینډ فیګرز باندې به خبره کوو. کوم چې د پبلک اکاونټس کمیټي ده زمونږ د پاکستان او هغه د ټولو ادارو یو قسم احتساب کوي، احتساب ساتي، نو هغې شمېرې جاري کړي 3 ورځې مخکې. هغې دا خبره کړې ده چې کوم زمونږ د پاکستان چې کوم عدلیه ده حاضر سروس چیف جسټس دی د سترې محکمې مشر قاضي دی، د هغه میاشتنۍ تنخواه هغې ویلې ده چې یاره دوی تنخواه اخلي 15,20,000 روپۍ. 15,20,000 روپۍ. زه به دا وړوکې فکر نه یادوم، لکه دې سره 399 روپۍ چې کوم دی لکه یو کم 400 روپۍ هغه به نه یادوه. صحیح ده. 15,20,000 روپۍ د هغه تنخواه خولې ده، دې دومره د میاشتې تنخواه اخلي. ورسره چې کوم دی بیا عام ججان که موږ خبرو کوو، کوم چې ورسره لاندې ججان دي نو د هغې 14,80,000 روپۍ تنخواه ده. لکه دا ته ذهن کې اچوه 14,80,000. ماهانه الاونس چې کوم دی هغه د هر یو جج ماهانه الاونس هغه 14,38,000 روپۍ دی. یعنی دا تنخواه نه علاوه دا ماهانه الاونس دی دوی. بیا ورسره لیکلي په دې الاونس باندې ملک پیدا الاونس ته زه وایم چې دا کومه اضافي پیسې وي هغې له راځم هغې وضاحت زه کوم. بیا دې کې لیکلي دي چې فی جج چې کوم پټرول دی استعمالي یو جج نو هغه 600 لیټره چې کوم دی دا دی استعمالي 600 لیټر او 2,300 سی سی ګاډي چې کوم دی دا یو جج استعمالي او چې بیا څه پکې پرې دا خو 300 سی سی ګاډي استعمالي کنه. ها دې سره پروتوکول مو ورواچو عادل بیل دغه حساب نه دی کړی. د کور کری چې کوم دی د یو جج هغه 8,000 روپۍ هغه ته ورکول کیږي. دا سرکاري بنگلې مو ته ورکړی دا او دا غینه علاوه د کور کری مو ته ورکول کیږي. خیال دې خبره ده. بیا دا غینه علاوه کدي چې فرض کو د خار د مثال په تور لکه 400 والما او 400 د خار نه دی بار توزي مردان ته داخلي کنه دا هغه حدودو کې نو 1 کیلومتر حساب سره چې کم دی هغه به 8,000 روپۍ چارج کیږي. ده صحیح شوه. ورسره چې کوم میډیکل الاونس دی نو هغه یو کم 80,000 روپۍ دی. دا صرف د یو جج خبره زه کوم. اوس که موږ په دې حساب باندې د جج دا ټول مراعات راواچو که نه نو دې نه جوړېږي 22,80,000 روپۍ د یو جج. دې کې ما د بجلی بل د ټلیفون بل او د ګیس بل ذکر نه دی کړی او د مفت ملاویږي خو د هغې وضاحت دی نه دی کړی. نو مثال په طور که دغه م واچې او دا بجلی بل د ټلیفون بل نو تقریبا 1,50,000 روپو ته د یو جج خرچه چې کوم دی هغه د میاشتې رسي. کارکردګۍ باندې هم خبره کوو چې کارکردګي څومره ده لکه دې اوسیس باندې ته انویسټمنټ کې خو د هغې امپیکټ هم ګورې که نه د هغې نتیجه هم ګورې که نه تاوان خو موږ نشو کولی که نه. او زه په تا سره دام کمپیر کوم چې زمونږ او د هندوستان ګاونډي هېواد دی که نه د هغې د ججانو تنخواګانو د مراتو څومره فرق دی. دا تاسو ته بیا ترقیاتي ملکونو چې کوم دی پته به ولګي. دا شان چې کوم د ریټایر ججان دي لکه په 2019 کې چې کوم جسټس ثاقب نثار چې کوم دی هغه ریټایر شو د هغه اوس پنشن چې کوم دی که نه دغه پبلک اکاونټس کمیټې لیکلي دي چې د هغه 8,60,000 روپۍ د هغه صرف ماهانه پنشن دی. لکه دې ته سوچ وکړه دا دومره ډېر رقم ښه د هغه چې کوم ډرایور دی د هغه ماهانه تنخواه چې کوم دی هغه هم د سرکار د خزانې نه ځي کم از کم 50,000 روپۍ خو د هغه تنخواه یي که نه. دا شان چې کوم د هغه بیا میډیکل او ټلیفون الاونس دی او ته بیل ورکولی کېږي دا الاونسونه چې کوم دي د هغې زمره کې راځي. ورسره چې کوم 2,000 یونټه چې کوم دي دا سابقه ریټایر چیف جسټس چې کوم دی دا هغه ورکولی کېږي د بجلی 2,000 یونټې دا دې څنګه استعمالي دا مشکله ده که دا دې استعمال کړي دا به دې خامخا ضایع کوي. بیا به په لون کې چې کوم دی په انګړ کې چې کوم دی ته به هم اے سی لګېدلي. ورسره بیا موږ ووایو 300 لیټر پټرول د فری دی ریټایر جج ته ټیک شوه. ورسره که موږ وګورو سوی ګیس په زرګونو کیلوګرام سوی ګیس چې کوم دی لکه دې کې 25 کیوبیک هیکټومیټر چې کوم دی دا لیکلی دا ډېر زیات اماونټ دی د ګیس دا چې کوم دی فری ورکولی کېږي. ورسره چې کوم دی اوبو ته مفت ورکول کېږي 40 ګنټې ورسره 3 پولیسوالۍ نو دا غونډ حساب چې به موږ هسې اندازتن ولګوو چې لکه 3 پولیسوالۍ 50,000 تنخواه 1.5 روپۍ دوی شوې مثال په طور د 50,000 د ګیس استعمالي دا په کم حساب موږ وایو په 300 پټرول دی استعمالي لیټر که نه 90,000 روپۍ د هغې شو. دا غونډ حساب چې موږ وکړو نو دغه سابقه چیف جسټس چې کوم دی هغه د پاکستان د خزانې نه 14,000,000 روپۍ وباسي. 14,000,000 او دا صرف ما ته د یو جج مثال درکړه دا چې ډېر سابقه پاتې شوي دي. داسې به بیا راځو. اوس د هندوستان د ججانو خبره واوره حیران به شې الف خانه چې زموږ په دې ملک کې څه لوبې روانې دي. د هندوستان چې کوم چیف جسټس دی
دا مطبوعاتي رپورټونه دي او ما چې په دې کوم ریسرچ وکړه هغوی وایي چې د هغه 2,80,000 روپۍ چې کوم دی د هغه ماهانه تنخواه ده دا چیف جسټس چېرته 15 لک او چېرته 2 لکه 2,80,000 روپۍ اول ته انصاف ته وګوره دلته انصاف ته وګوره بالکل ورسره چې کوم دی هغه ته چې کوم الونس ملاویږي هغه 45,000 روپۍ دلته کې 4,28,000 روپۍ الونس وه دا چې راجمع کړي نو د چیف جسټس تنخواه چې کوم دی 3,50,000 روپۍ د کور ته ځي دا هندوستان د خزانې نه په دې کې نه د سکیورټي شته په دې کې نه د اوبو بل د بجلی بل د پټرول سکیورټي دا اسم پکې دا به دې خپله پوره کوي ورسېد قریب هم دې خپل کور په خپله باندې ورکوي دا شان عام ججان چې کوم دي 2.5 لک روپۍ د هغې تنخواه چې سپریم کورټ چې کوم ججان دي او 34,000 روپۍ د هغې الونس دي د هغې نه جوړېږي 2,84,000 روپۍ اوس الف خان که دا موږ صرف د عدلیې د پبلک اکاونټس کمیټې دغه ریپورټ موږ راغوښتی دی که ته سیول بیروکراسي نوره وګورې ما چې څنګه وي د ډي سي نه وال د چیف سیکرټري پورې دا شان موږ وګورو که ملیټري بیروکراسي وګورې چې هغه زموږ د بجټ نه چې کوم دی 1,300 ارب روپۍ چې کوم دی بجټ کې هغې ویستي دي هغه د هغې نه چې کوم دی خپل اخراجات پوره کوي خو د هغې پنشن او د هغې وسله چې کوم مدنګ د هغې وسله دا موږ د عام بجټ نه بدیله ورکوو لکه څومره نو اوس ګوره خبره بنیادی دا ده کنه چې دغه زور چې کم دی هغه د عام ولس راځي د عام ولس چې خبره کوي کنه چې د دې مراحت کم کې دا اسنه کوي ګوکا چا بولغه کې چوری پته بوده لګي د جزئیات خو لکه موږ واضح کړی بالکل کومل یو جج چې کم دی دیش لکه خدل ته چې چرته 302 وشي شهادت چې راشي نو دا جج باغ سړی چې کم دی هغه اقبال جرم کوي دی به دننه کی قسمونه هم ورکوي چیب هم ورکوي چې غوړه دی کې مرګ دی دی کې پانسی ده ما تپوس وکړه چې دا ولې ویره وي دی د شهادت له ډېر لرې ځي نه کته خو د کیلومتر په سر باندې څونه پیسې درکوي کیلومتر په سر باندې تیاری ورکوي او دې رزلټ هم وګوره رزلټ چې کومه دا ما په دې بندو کتل نو تقریبا کم 4 لک کیسونه چې کوم دی هغه په پاکستان په عدالتونو کې په سپریم کورټ کې هغه پینډینګ دی سپریم کورټ کې دا بیا کورټ او دا وی کنه جسټس ډیلیډ جسټس ډینایډ د انصاف تاخير چې کوم دی هغه د انصاف قتل دی د انصاف نه انکار دی یو قسمه نو ته چې دونه پیسې هر میاشت پاکستان د خزانې نو باسي دومره سہولتونه ته ما درکړو نو پکار ده چې بیا خو ته دغه پینډینګ کیسونه چې کوم دی ختم کې کنه زر نو ته چې کنه په سیاسي بنیادونو باندې کې او چې دا خدای او دا خراب دی او دا کیس په پرایورټیز اورم دا نه اورم نو زموستا په دې ملک چې کوم دی بیا د انصاف مطالبه چې کوم دی هغه سي غب دی بیا دی لکه دلته په دې کیسونو د پاکستان د خزانه پروتوکول په اخراجات د یو وکیل دا کم پیسونه دام د دې خزانه نه چې سرکاري وکیل کم دغه کیږي ناغیله په نور مراغات هم ورکي نو لکه د استاد جی چې کوم پیسې په کیږي لکه سپریم کورټ زم مثال بتاو مې خو زما وسم نه کیږي سپریم کورټ د لاټما سړی یم الته خو چې کوم وکیل په لس لک او په شل لک روپۍ باندې لومبه خو دغه سوچ هم نه کوم خو فرض کوم ما اومنی و نو زه به خامخا سپریم کورټ زم 60,000 روپۍ به زما روز لګي تاریخ بدل شو تاریخ راواغشت شو دا چلو شو زموږ په های کورټ کروڑ باندې شاو په کروڑ کورټ کې یو کیس روان دي تقریبا 2.5 کال شو پای کې تاریخ نه راوځي 2.5 کال ګور د عمران خان چې دا کم کیس وکنه نو دام دغه 2.5 کال یا 2 کال پس اپیل کړو کنه اپیل کړو هغه اب تک روه تاسو لکه دې ګور خلک چې کوم مطالبه کوي کنه چې دې د مراعات کم کې او د دې د چې کوم سہولتونه تاسو ورکړي دي د تنخواګانې دي دومره غټې دي لکه لنډه خبره ده چې تاسو زه ګوره بنگله درکم کنه کور درکم نو تا نه بیا څنګه کری پیسې خو تاسو نشم درکولی کنه لکه دا خو یو په دې خو دا عام خلک هم پوهېږي که نه چې کور مې هم درکو قریب هم درکوم دا کومه خبره شوه دا خبرې دي نو دا زمونږ دا خلک دا مطالبه ټیک ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو رفاقت الله رضړوال چې نن موږ ته کم معلومات یعنی یو جج چې کم دی د دوی د وینا مطابق کم ریسرچ چې کړی 13 لکه داسې کم نه کم واجب د دې نه په زیاتې چې کم راځي دا 22 لکه یاد کړل خو دا نور سیزونه چې پکې یاد کړل دا د 13 لکو نه وزي او بیا صرف په سپریم کورټ کې سلور لکو نه زیات کیسونه هغه دی وخت کې پینډینګ دي بل دې کې الف خان ته خبره کې خو یو مختصر خبره کوم ضروري ده بل خاص کر زمونږ د صوبې خلک چې کم دی هغه د بجلی دغه پس چې کم دی بالکل لیواله دی و پس بجلی کم ده او بجلی نو چې راشي نو هغه زما د معاش نه چې کم دی هغه 3 چنده زیات دي مثال پته ورته 60,000 روپۍ میاشتې ګټم نو 15,000 ما پسې بل راغلی دی لکه داسې مثال دی لکه په دې مې پېکه د IMF څه شی دی که نه چې بس IMF سره به خبره کوي بجلی بل به کم شي IMF ته هم خبره کړې د بجلی بل به کم شي دا ډېر ښه سوال تاسو دا په کار وشي دا کړی وه داسې کار دی چې زمونږ عمران خان چې کوم و که نه چې پخوانی وزیر اعظم دی
هغه IMF سره معاهده کړې وي په دې باندې کړې وي چې را ته چې د بجلی کومه سبسډي ورکوم دا ته نغي مطالبه کړو علي ولا قرض ورکړی دی چې د بجلی کومه سبسډي ته ورکې مثال په تور یو یونټ موږ په 40 روپیا پروزي حکومت په 60 روپیا ادا کوي نو دغه سبسډي چې کومه دا به نه ورکې دا حکومت خزانه نه نزي بلکې دا به د خلکو نو باسي نو هغه وته وی چې بالکل ټیک دا وباسو دا شان شهباز شریف چې کوم دی هغه د دې معاهده توثیق وکړه اوس هغه سره دغه معاهده شوې ده که دغه معاهده ته ماته نو دا نن چې د عمل په کوم ځای کې معاشي بحران سره مخ دي نو دا به یو کال پس چې کوم دی د ډیفالټ طرف ته ځي نو لہذا مونږه IMF سره خو معاهده مونږ نشو ماتولی بیا به را باندې نور اعتبار هم نه کوي څوک نو بر سره نړۍ کاروبار کوي خبره اوس دا ده حل د دې خبره دا دی کوم چې څېړونکي دي او هغوی په دې باندې نظر ساتي هغوی دا خبره کوي چې یاره تاسو دا وکړئ چې په نورو مدونو کې تاسو دا پیسې چې کوم دی بچت کې دغه شان چې موږ کومه دا ډیټیل خبره وکړه په دغه نه دي دا مراد لږ کم کې دغه فري یونټ ته نه واخلې یا چې کوم د وابډې ملازمین د اخبار اوس ما کده مشرق اخبار نه اخبار دی نن دیرشم نور یو کم دیرشم اگست دی پای کې دا خبر لیکلی چې 40 کروڑ یونټ چې کوم دی هغه سرکاري ملازمین استعمالي دا یونټ چې کومه په خلکو باندې خرڅ کې تقسیم کې د اغینه واخلې یو په اسان ریټ باندې اغې ته ملو شي دا خلک هم مستفید شي دویمه خبره ده کوم چې کوم MPs MNS ته فندونه ورکړل شوي دي کومې لګولې دي هغه ټیک ته کومې نه لګولې فندونه واپس کې په دې مت کې کېږي دغه کو ته ریلیف ورکړي نو یو خو د IMF د خپل نه منګ خلاص شو نو دغه خبره نو خو د IMF قرضه څومره ده دا خو زه یم چې پاکستاني یو کس هم دغه کولی شي یا د ججانو نه یو 2 میاشتو له تنخواګانې کمې کړي یا کال لپاره ارسټیک نو هغه دغه شان کیږي خو لکه بیا خو دلته کې بدیم خبره کوي چې زمونږ حقونه وتړل شو کنه بهرحال خو دې به یو حل لوزي دی یو ځای نو پیسې روباسي بل ځای کې بورکی لکه IMF سره خو موږ ډغرن شو دا خبره خو زه دې راځم چې زمونږ کوم د اتلسم آئینی ترمیم وکنه په دې کې موږ بجلی چې کمی دا زمونږ پیداوار دی نو چې د کومې علاقې یو پروډکشن لومبه په هغه علاقې د خلکو حق یې بیا به د هغه ضلع بیا به د هغه صوبې بیا به د ملک خبره ده کنه نو بجلی چونکې زمونږ د صوبې پیداوار دی موږ په 1.5 روپۍ یونټ جوړو او هلته کې بیا موږ باندې په 250 روپۍ باندې په یونټ را خرڅېږي نو دغه یو خدا د پکار یو دا استحصال چې کوم دی د خیبر پختونخوا د خلکو بند شي او کوم سیاسي خلک چې کوم دی دا خپل مار او نولې کله روباسي د الیکشن په دوران کې چې زه خپل حق چې کوم دی خپل صوبې ته راوړم خو چې کله حکومت کې راشي بیا هغه خلک چې کوم دی دغه نه کوي زه دا وایم چې پکار دا چې په دې باندې په قومي کچ باندې چې کوم دی خبرو کړو شي شروع موږ سره نور منونه موږ له تاسو چې کوم دی دا رایلټي چې کومه د بجلی دا موږ لرا کوي اوس خو دا خبره کړو چې یاره کمپنۍ چې کوم دی موږ خپل ثبوت حواله کوو او خبره دا ده چې موږ د تاواني صوبې نه دی پکار تاواني کمپنۍ موږ ته نه دی پکار لکه پیسکو دا کنه دا ډیفالټ اوس دی وخت کې دا پیداوار خپل نشي کولی دا پیسې چې کومې دا موږ ته دی برابر کی د هغې نه پس موږ له سرپسر یوه محکمه راکي دا پیسکو او موږ بیا چلوو نو دا یو دغه چې کوم دی په قومي لیول باندې دا یو مطالبه کې ښودل پکار یې دا زموږ وسایل دي چې موږ سره هم په دې کې زیاتېږي ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو څنګه چې رفاقت الله رزړوال دغه خبره وکړه 2.5 کاله پس د دوی یو ذاتي کې اصطلاح تاریخ نه دی روتی او دلته کې چې کوم دی اپتو کې تاریخونه روزي بیا د دې ججانو مراغات بیان کړل او انصاف شته دی نه په ملک د سر انصاف نشته او انصاف چې کوم دی جولاګي د جال دی چې غټ جولا توزي وړوکې پکې ګیریږي نو یو خو دې طرف ته توجه پکار ده یو چې حقیقت ته ګورو نو 2018 نه د ګرانې بنیاد خودي شوی دی او IMF سره چې کومه معاهده شوی ده دغه اوس عام ولس په دې نه پیږي موږ په دې پیږو چې د دې خلکو نه د مراغات واخلي او په پاکستان ته د قام ته چې کوم نو قام به تر کومې قربانۍ ورکوي ډېرې مهمې خبرې شوې انشاءالله په بل پروګرام کې به